اکثر ځینې کسان وایي د بېنظیر روپۍ چې دي دا مالدار ته میلاویږي او غریب ته نه میلاویږي خو اصل کې دا روپۍ چې دي دا د غریبانو دپاره دي او کله چې د دې سروې شروع شي کوم رجسټریشن چې د دې شروع شي نو د هغې لپاره مالدار هم ځي او غریب چې دی هغه هم دفتر ته ځي او هلته خپل رجسټریشن چې دی دا کوي ځکه هر سړی وایي د دې حقدار چې دی دا زه یم لکه چې دا روپۍ چې دي دا ماته میلاو شي ځکه یو سړی هم ځان ته مالدار نه وایي هر سړی وایي زه غریب یم چې دا روپۍ چې دي دا ماته میلاو شي نو کله چې هلته کې د دې رجسټریشن وشي نو اکثره غریب ته هغه روپۍ نه میلاویږي او مالدار ته میلاویږي نو دا د څه د وجې نه میلاویږي په دې ویډیو کې او په دې په حکم پر هغې لپاره چې دې ویډیو به پوره ګورئ بل دا ویډیو له به یو لایک شیر کمنټ چې دی دا به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو دپاره ده مخکې شیر کړئ چې نورو غریبانو ته هم ورسي نو هر کله چې موږ د دې رجسټریشن کوو او دفتر ته لاړ شو نو هلته کې هغه زموږ نه تپوسونه کوي د کور تپوسونه کوي داسې د فریج تپوس وکړي د جامو زرو د ماشین تپوس کوي زموږ د کور د خرچې کوي چې ستاسو آمدن څومره دی تاسو خرچه څومره ده لکه د هر شي تپوس چې دی هغه زموږ نه کوي نو دغه شانتې د مالدار نه کوي د هغه په کور کې که فریج وي او کنې خو هغوی زموږ کره فریج نشته د جامو زرو ماشین نشته دغه شانتې قسمه قسم شیونه چې دي هغه وایي دا زموږ کار نشته اکثر ځینې به کوي کور یې خپلې خو وایي دا کور چې دی دا هم زموږ پردی دی نو هغه ریکارډ چې دی غونډ کمپیوټر ته راوخیږي دغه شان د غریب نه هم تپوس کوي د غریب په کور کې چې دی هم فریج نه وي د جامو زرو ماشین پکې هم نه وي داسې د بجلۍ د بل دی تپوس کوي د هر شي تپوس چې دی وکړي نو هغه هم کمپیوټر ته راوخیږي خو ځینې شیونه داسې دي چې هغه د دې سره په کمپیوټر کې پراته وي په کمپیوټر کې دی لکه اوس تاسو پاسپورټ چې دی پاسپورټ ورسره پروت دی ستاسو په نوم باندې ګاډی هغه ورسره وي تاسو چې کوم بیلنس استعمالوئ هغه ورسره وي ستاسو په کور پسې چې کوم بل راځي د هغې حساب کتاب ورته معلوم وي په دې کې که تاسو دروغ ووایئ نو دا د هغو سره په کمپیوټر کې پروت دي هغو ته ښه صفا پته لګي چې په دې کې دروغ وي خو کوم چې فریج دی د جامو زرو ماشین دی هغه په کور نه هلته پته نه لګي خو د بجلۍ د بل نه دا پته لګي چې بجلۍ بل سیوا راځي نه هغو ته دا پته لګي دا په کور کې پنکې چلیږي د فریج به پکې د جامو زرو ماشین به پکې استري به پکې ځکه په ده پسې دا بل راځي نو دغه بلونه چې دي دا په غریب پسې سیوا بل هم راځي او په مالدار پسې کم هم راځي بل د هغه په نوم باندې پاسپورټ نه وي په نوم باندې ګاډی نه وي جایداد یې په نوم باندې نه وي داسې قسمه قسم شیونه چې دي د هغه په نوم باندې نه وي لکه هغه هلته کې د هغو په ریکارډ کې غریب وي نو د دې د وجې نه دغه مالدار ته چې دی دا روپۍ میلاویږي او غریب ته د دې د وجې نه نه میلاویږي چې هغه ځان د مزدورۍ دپاره یا ګاډی اخیستی دغه شان د بجلۍ بل هغه راځي بل لا په ټلیفون باندې هغه زیات بیلنس چې د هغه استعمالوي د خپل کار دپاره استعمالوي څه مزدوري به کوي د هغه مزدورۍ دپاره هغه ټلیفونونه ملیفونونه به کوي نو د هغه بیلنس زیات استعمالېږي نو هغه چې دغه ریکارډونه هر سره راولي نو هغه هلته کې سکور ورکوي نو په دې کې د دې مالدار سړي دا سکور کمي نو د دې د وجې نه دته دا روپۍ میلاویږي او د غریب ته نه میلاویږي بل لا که ستاسو سکور کمي نو هلو به دا روپۍ به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي نو هلته کې د مالدار سکور چې دی هغه کمي نو هغه ته دا روپۍ میلاویږي زیاتکر کسان چې دی هغه په سکور هم نه پوهېږي بل لا موږ چې کله رجسټریشن له ځو نو ځینې کسان چې دی هغه کاغذونه هېر کړي نو دوباره بیا په هغه لینونو کې نه ودرېږي چې دوباره لاړ شي او خپل رجسټریشن وکړي ځکه هغه ته هلته کې دا پته نه وي چې د دې لپاره کم کم کاغذونه لګي او هلته کې مالدار کس چې دی هغه ته د دې هر سره پته وي دا کاغذونه لګي نو چې په یو پیره لاړ شي نو هلته کې ټول هر سره چې دی دا وشي او غریب سره چې یو پیره هغه لیڼې ووایي یا هغه د ورځې هغه دیاړي قضا شي نو دوباره چې دی هغه بیا هغې رجسټریشن نه چې دی نه ځینې د دې د وجې نه چې دی د غریب ته نه میلاویږي نو د دې په باره کې چې دی زموږ ویډیوګان چې دي هغه په یوټیوب چینل کې پراته دي چې د دې د رجسټریشن لپاره کوم کاغذونه لګي بل لاره بچو وظیفه به څنګه میلاویږي نو په یوټیوب کې مظلومیت سپیک سرچ کړئ نو هلته به زموږ د یوټیوب چینل راشي د دې په باره کې ټول ویډیوګان چې دي هغه موجود دی هغه ویډیوګان تاسو وګورئ نو تاسو هم خپل رجسټریشن کولی شئ را روان قسطونه چې دي هغه به هم تاسو ته میلاویږي خو دا مه وایئ چې دا غریب ته نه میلاویږي او مالدار ته میلاویږي دا که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه د داسې نور ویډیوګان لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ